نن موضوع دا د صحابه کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سادہ زندگی. په دنیا کې انسان باندې دو قسمه حالات راځي. اول حالت په انسان باندې چې کله راشي یا به د خوشحالۍ وي او یا به د خفګان وي، ساده زندگی وي. صحابه کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین باندې دا دواړه موجودو، لیکن صحابه ساده زندگی خوښه کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ساده زندگی خوښه کړه او نبی علیہ السلام او صحابه دی امت د پاره یو فرمولا یو نقش قدم کې خود یو نقش قدم کې خو چې کتا سره مالداری او کتا سره غریبی، نو په دواړو حالتو کې زندگی ساده تیروئ. او دغه ساده زندگی دا صحابه خپل وجود کې راوسته وا. مصعب رحمه الله فرمای و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی مبارکہ دا او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا لور مبارک دا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دغا ٹیم کے امیر المؤمنین بادشاہ دے. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وطا عرض کی چھے امیر المؤمنین اے پلارا اوس خو فتوحات ډیر زیات راکلو، قیصر او قیصرا فتح شوا، لوی لوی سلطنت اغتا فتح کا، مال دا غنیمتنا ډیر رالو. بابا جانا ځان ته خسته او قیمتي جوړه په وجود باندې واچوه. هغه جوړه چې کومه تا چولې ده دا وباسه او قیمتي کپړې د یمن وي دغسې قیمتي کپړې واچوه. باچای او بابا جانه دویمه ده چې خسته خوراک شروع کا، مثلا ګډان خورا، غوښې خورا، اوس د هر طرف نه فراخي ده. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي بچه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه زندگی تیره کړې وه. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ والا پا جڑا شوا. وے بابا جانا نبی علیہ السلام ډیر سخت زندگی تیره کړه، ډیر تکلیفونو سره تیره کړه.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي بچی واوره زما زندگی بم هغه د دوو د یارانو په شانتې وي چې یو یار نبی علیہ السلام زما و زما پیغمبر و او دویم یار زما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومره ساده زندگی وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کمی بیماری کې وفات کیږي خپلی بیبی ته وایي وی چې زما کم سامان دے کمی کپڑی دی کمی پیسے زیادی پرتی دی زو وفات کیږم هغه سامان ټول راغونډ کا زما ذاتی سامان کور کې راغونډ کا او هغه سامان زما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ولیږه چې هغه به اوس باچا جوړیږي او دا ولا حواله کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه عمل زه ډیر په مشقت کې واچولم نن زمون د دنیا باچاهانو ته وګوره کله چې د باچاهۍ نه خوا کیږي خزانه لوټ کا کله چې د دنیا کم یو باچا وخت پورا کیږي بینک بیلنس پورا کا د دنیا کم باچا چې ګوري کله چې د باچاهۍ اخیری ورځې پاتې شي د خپل ملک هغه خزانه لوټ کی کچری د سره په زړه کې د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوندې هغه بادشاهۍ باندې په سلو کې 1% زندگی وی دا به داسې کلم نه وی کړی ساده زندگی دې ته نه وی چې تشلیدلې کپړې واچوه ته په یخنۍ کې ځان ناسادر مه تاوه وایه زه سادګي نه ته ښه سادر واچوه خو خپل مال وګټه ته په ښه اعلی ګاډي کې وګرځه خو پردي مال نه ځان بچ کا ځان ته ښه نه ښه کپړې وګاډی والا خو د بل مسلمان د غریب په وخت کې چې غریب د له مخې ته راشي عاجزي کوه عاجزي وکړه دا نه چې په غریب سړي بیا سلام هم نه اچوي سادگی مقصد دا دی ما او تا ته خو سادگی هله را یاده شي کله چې په تاڼه کې ودرېږو کله چې پولیس زما او ستا لاس ته اتکړی واچوي بیا ما ورته هلته عاجزي کوم احنف رحمه الله فرمائی وی مسجد نبوی کی تشریف فرماؤما وی گیر چاپیر لور خلقم ناستی پدے کے صحابم ناستی پدے مجلس کے وی پدے کے او سڑے راغے وی مسجد نبوی باندے چی سنگرانه نواتا اگا ټولو خلق منډه کړو مسجد نبوی خالی پرې خود یو سړی په مسجد نبوی کې پاتې نشو ټول وتښتېد او منډه یې کړه په ګیټونو ووته وایي دغه ټایم کې مې چې وکت هغه سړی راغی او ما سره کېناست
وی ما ورته عرض وکړو من انت څوک یې چې ستا د وجې نه دا ټول خلقو جومات پرېښو ورته وی فرمایل زه د نبي علیه السلام صحابي یمه زما نوم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دی ذر رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت و هغه به فرمایل وی څوک چې مال جمع کوي او مال ځان سره ساتي نو دا ښه کار نه دی دغه مال ولې ښه کار نه دی ځکه وی دینه دا د الله رب العزت هغه حکم هغه نه ادا کوي چې زکات ورکول دی دې وجې نه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دومره ساده زندگی تیره کړه دا نه چې صحابه زکات نه ورکو هغوی زکات ورکو خو هغه به داس دومره سختو په دې کې هغه به فرمایل چې سبا دپاره څوک 1 روپۍ هم کېدي چې سبا به بیا پې روټۍ خورم وی دام کنز دی او دا ګناه ده او نبی علیه السلام ورته فرمایي یا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ستا به څه حالت وي چې کله خلق تا ته راغونډ شي او تا د مدینې مبارکې نه وباسي تا نه مدینه مبارکه خالی کی تا به په مدینه مبارکه کې نه پرېږدي دا د صحابو هغه ساده زندگی وه تر دې پورې چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بیا بعضې خلق را پاڅېده او ده به هغه سختې خبرې کولې خلقو ته چې مالونه مه جمع کوئ نو خلق را پاڅېده و ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د خپل کلي نه وویست او شهید او وفات کېږي په یو ځنګل کې او یو دا د یو ورسره بیبي ده او په ځنګل کې وفات کېږي صحابه و داسې ساده زندگی ما و تا ته خو شریعت ډېره اسانه کړې ده چې د خپل مال نه په کال کې یو ځل زکات ورکه نن پې موږ د پاسه پراته یو خو د دغه مال نه چې دې ته قرآن قنز ویلی دی او دغه خزانه چې زکات ترې نه وباسې نو بیا د دې دپاره الله فرمایي فذوقوا بما کنتم تکذبون اوسه که هغه څه چې تا به دروغ ګڼل چې زکات ولې ورکم دا خو ما په خپلو مټو ګټلی دی مسلمان نن بیا د زکات او د زندګۍ په معامله کې شاته شي وی یارې زما مال کمیږي په حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی د ترمذی شریف روایت دی وی صحابه په نبی علیه السلام پسې منځ کې ولاړو او صحابه په منځ کې د ډېرې لوږې د وجې نه چې روټۍ به ورته نه میلاوېده د جوارو د غنمو خو لرې خبره ده وربشې به م ورته نه میلاوېدې کجورې به م وله نه میلاوېدې په منځ کې به راپرېوته او بېهوشه به شو صحابه په منځ کې د لوږې د وجې نه په مسجد نبوي کې راپرېوته او بېهوشه به شو نن خو ما ورته دومره وخورو چې بیا په پښمني کې روژه م را روانه ده په روژه ماتي کې بیا مولیانو ته وایي جی سجده لږه مختصر کوه زمونږ خوراک مرۍ ته راځي زمونږ چای مرۍ ته راځي او داسې خنزیران په مخ د ځمکه شته چې هغه بیا هم په صحابو پسې بد وایي په مړه خېټه چرته
یو رکات موږ د 5 منټو د 4 منټو په ولاړه ونه کړه چې الله ته ودرېږو او بیا وایو جي موږ خو ډېره ښه ساده زندګي تېرو ساده زندګي دې ته نه وایي چې ته کور کې وچه روټۍ وخوره د ترکارۍ سره وخوره خو حلالو پیسو باندې وګټه سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درې واړه ما ته رالو او ما ته وایي چې مورې مونږ ته هغه ښایسته خوراک چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ډېر محبوب و او ډېر په مینه به یې خوړه مورې هغسې ساده خوراک مونږ ته هم تیار کړه چې مونږ یې وخورو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي وی بچو هغه خوراک به تاسو ونه خوړلی شئ وینا وی نبی علیه الصلاة والسلام ته چې محبوب و مونږ به ولې نه خورو لنډه ده چې سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي چې تاسو ډېر اصرار کوئ نو زه به تاسو ته هغه خوراک اوس تیار کړم وربشې راواخیستې هغه یې میده کړې په کټوۍ کې واچولې یو 2-3 کاشوغې پکې د زیتونو تیل واچول او دې سره داسې لغوندې مساله چې هر شی و سپیرکی وي یا څه شي و هغه یې پکې لږ واچول هغه یې وخوټ کول په اوبو کې او ورته راواخیسته ورته وایي بچو دا د نبي علیه السلام هغه پسندیده خوراک و صحابه و چا خوراک وکړ نو خوراک یې نه شو کولی ولې وربشې د چا تیریږي نبی علیه السلام دا دومره ساده زندگی چې تیروله صرف زما او ستا دپاره نبی علیه السلام ته الله فرمایي که ته وغواړې زه به تا ته د غرونه د سونې کم چرته چې زه تا سره به ځي که ته وغواړې دا غرونه دله اوس د سونې کومه نو نبی علیه السلام ولې ونه غوښت د دې دپاره چې زما په امت کې به غریبان ډېري نو زه خپل امت ته خپل غریبي پرېږدمه چې په غریبۍ باندې خوشحاله شه ستا پیغمبر غریب و د یو ټیم روټۍ به وه یو ټیم به نه وه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و یو ځل رالم او نبی علیہ السلام پروت ته او د لوږې د وجې نه وی ما نبی علیہ السلام وکته چې د لوږې د وجې نه کله یو خوا خپل وجود مبارک واړئ کله بل خوا واړئ وی دومره خوراک نه و چې نبی علیہ السلام کړی وی اړخ به یې د لوږې د وجې نه اړو رړو چې دې طرف ته به لږ سکون راشي دې طرف ته به لږ سکون راشي او نبی علیہ السلام همدغسې پروت و وی دومره کجوره نه وه چې یا بیکاره کجوره چې نبی علیہ السلام خپلې خېټې مبارکې ته اچولې وې دومره خوراک نه و مونږ خو شکر وباسو مونږ ته خو په کور کې 3 وخته روټۍ میلاویږي او بیا هم څومره د شرم خبره ده چې الله رزق هم راکوي او بیا مونږ د الله حکم ته تیار نه یو بیا مونږ د پیغمبر علیه السلام سنتو ته تیار نه یو بیا مونږ د نبی علیه السلام حکم ته تیار نه یو دا ډېر د شرم خبره ده که الله غواړي چې ای زما بنده
تا باندې مې 15 وخته مونځ فرض کړی سار هم پکې دی دا مه وایه چې سار مونځ پکې چوټي ده د هغې باوجود هم زه تاله رزق در کوم او بنده د مخلوق قانون دا دی چې یو ځل دله صبر کوي 2 ځله دله صبر کوي په دریم کرت یې دله صبر نه کوي د خپلې هغه نوکرۍ نه دې وباسي د خپل دکان نه دې وباسي د خپل کور چې خدمتګار یې ته د هغې نه دې وباسي ولې د مالک تا ته 2 ځله چانس درکه په دریم کرت یې چانس نه درکوي څومره د افسوس خبره ده مسلمانه ما و تا ته الله رب العزت 80 80 10 40 کاله مهلت راکوي زما بنده په ورځ کې 15 وخته کې 2 وخته مونځ کوي 3 نه کوي چانس دله در کوم خو بیا مونږ الله ته نه راګرځو خو دې د تپوس ځای شته ابو هریره رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې تشریف فرما دی کټن کپړی اچولې ده او داسې راوچته کړه او هسې پې داسې پوزه مبارکه پاکه کړه هسې او اوی فرمایل واه واه ابو هریره ته وګوره رضی الله تعالی عنہ او کټن کپړې ته وګوره او بیا پې پوزې پاکولو ته وګوره ابو هریره خو هغه انسان و چې د مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام د کور مخې مبارک ته په هغې کې به پروت و د لوږې د وجې نه خلقو به پې خپې کېښودلې چې دا نیونی شوی دی حالن کې زه به د لوږې د وجې نه بېهوشه پروت و مونږ باندې چې الله نعمت وکړي مونږ د لاس داسې کودام مې په دې مټو ګټلې اے مسلمانه که دا مټې د نه الله واخیستې بیا به د کور هم بار نشي وتی که دغه خپې د نه الله واخیستې بیا به د کور هم بهر نشي وتی که دغه سترګې د نه الله واخیستې بیا به هم د کور نه نشي وتلی کلم ځان ته تکبر مه کوه صحابه ته به چې زندګي خوشحالي میلاو شوه سابقه زندګۍ ته به منډه کا او به فرمایل چې نه زه خو هغه ومه چې زما بېهوشۍ د وجې د لوږې د وجې به زه پروت و مونږ نن د تکبر هغه اعلی سطحې ته بیا وخیجو وی دا ما په دې مټو ګټلي دي عمر رضی الله تعالی عنہ بادشاہ دی او را روان دی یو ځای ته راغی یو کندی وکته او بیا راپاڅېد وی فرمایل چې نن هغه عمر رضی الله تعالی عنہ نن امیر المؤمنین دی په څومره ملکونو بادشاهي کوي قیصر او قیصرای فتح کړه خدا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت و هغه انسان و چې خپل پلار پې اوښان نه سرول عاجزي وکړه سادګي وکړه الله ته خپله سادګي وړاندې کړه مونږ خو دې الله معاف کړي مونږ چې یو سار مونځ وکړو او بیا د جومات نه بار وځو څومره اوچته خبره کوو نن مونږ ذلیله په دنیا کې ولیو هر څه ډېر تېر دي 3 وخته روټۍ ښه په مړه خېټه میلاویږي ډېر غریبان به وي چې هغې له به نه میلاویږي ما او تا ته خو میلاویږي د هغې باوجود هم مونږ کله الله ته عاجزي کړې مونږ کله الله ته خپله زندګي ساده پیش کړې مونږ چې مونځ کې هم ولاړ یو په عبادت کې ولاړ یو هم د تکبرۍ په سټایل کې به ولاړ یو چا به هغه رومال دسمال به یې داسې اچولی او داسې به تې لاندې یو 20 دې خوا یو دوی خوا دا به تې وې ځان دې مونځ ته به ولاړ خبر نه یي
چې مونځ کې نقص پیدا کیږي د مونځ ثواب دې کټ کیږي مونځ خو د عاجزۍ شی دی او ته دومره په تکبرۍ کې ولاړ نو الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته سادګي نصیب کړي